السلام علیکم کتونکو زه مراد علي خان یم او تاسو ګورئ زموږ سوات کتونکو حلقه پی کې 4 چې کوم ایم پی ای دی عزیز الله ګران صاحب سره موجود دی. تاسو وینئ چې دا وخت چې په ملک کې مهنګايي هم ډېره زیاته ده. د دې حکومت ته او ایم پی ای عزیز الله ګران د سوات کې چې په خپل حلقه کې ډېر ترقیاتي کارونه هم کوي او سره سره دی چې همیشه تاسو وینئ کله د کډني هسپتال مسله راغلې ده، هلته په احتجاجي راوتی د کرپشن خلاف چغې وهي او په هر روزانه چې کم از کم په دویمه درېیمه ورځ دی چې په اخباراتو کې مختلف اخباراتو کې د بیانات راځي د کرپشن خلاف وایي زه ولاړ یم او چې کوم ځای کرپشن کېږي هلته به چې دی زه غږ پورته کوم او د هغې خلاف به کاروایي هم کوم. نو اوس هم په ایجوکیشن کې یو څو افسران چې دي د هغې لر شوي دي د خپل ځای نه چې هغوی موږ پوښتنه وکړه نو هغوی چې عزیز الله ګران په تور باندې دا کاروایي شوې ده. دونه پوښتنه کوو چې آیا په ایجوکیشن کې چې کوم هغه افسرانو دا کم افسرانو په څه وجه باندې په دې باندې څه الزاماتو چې دوی د هغې خلاف کاروایي وکړه. ډېره مننه جي. دا راته ووایه څنګه چې تاسو وایئ چې یاره موږ د کرپشن خلاف چغه وهو او تاسو یو سلسله شروع کړې ده په ایجوکیشن کې چې کوم دا دوه افسرانو دا په کم پوسټ باندې او په څه وجه باندې په دې باندې څه الزاماتو جي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مراد خان ستاسو ډېر زیات شکریه دا کوم چې نن مال مقرره کړه. مراد خان دا په ایجوکیشن سوات کوم چې یو ډیو یو ډیپټي ډیو دی بدی باندې د ډیر زیات شکایتو ماته مو وزیر اعلی صاحب ته دی داسې چې یو خلک وایي غلا خو دی به ډاکې کولې دی به پیسې اخیستې په انوسې پیسې دی اخیستې په ټرانسفر پیسې دی اخیستې په میچوال ټرانسفر په دې پیسې اخیستې دی به هګۍ نه پرېښوده دی به چرګ او بانګي به نه پرېښودل دی به کوره چرګان چاته نه دي څوک نه دي معاف کړي. دی به وزیر اعلی صاحب په بین لګول او د هغې باوجود دی په بین کې خلک په پیسو بدلول خو د دې نه مخکې یو څو ورځې مخکې یو کار کړی دی چې وړې روانې اخیستې دي د ضلعې په سطحه. په دې کې زما په خیال یو چې تحصیل مټی کم ډیرور اخیستی دی هغه او یو د بحرین تحصیل بحرین کم د اسډو دپاره چې اخیستی دی خو هغه هم صحیح نه دي اخیستي ځکه دا ډیروران چې اخیستو نو خلک ډیروران ډپارټمنټ دا ډیروران الو علي چې د دې سره ګاډي نو په سوات کې د یو اسډو د بوزو نه علاوه نور یو ګاډی نشته او د پې ډیروران واخیستل نو دا حکومت ته خزانې ته څونه نقصان شو لکه څه ضرورت سودا د 2017 نه دا پوسټونه سیکشن پوسټونو او د هغې نه یو ایماندار افسر دغه پوسټونه نه دي ډک کړي خو دا دواړه چې راله دا دي ډک کړل دی کلاسپور د مینګورې خواوشه د دې علاقې کسان یې هغسې په کالام په وتروړ کې زما ورته دا وي چې ته د مینګورې سړی د وړیګرام سړی د سیدو سړی یا ته د چارباغ سړی یا د بیشبند سړی ته الې په کالام په وتروړ کې ولې ستا د ترور زوی دی که د ماما زوی دی که خوریدي دی که زوم دی که ورار دی دا نسب دی نشته خو چې په کوم ځای کې د قائد اعظم علیه رحمت معامله راشي دې ته هغې ته نه ګوري د په پیسو هغه اخیستې دي. په دې کې ما وزیر اعلی صاحب ته و چې دی د سوات بیرغل که د ایجوکیشن دی په 1-2 پوزیشنو د سوات ایجوکیشن او هغه ته دی ورسول دی 40-38-45% ته ورسول. سیم صاحب ته ما ریکویسټ وکړه دا د خدای عزت وکړه هغه لر کړل خو اوس ما ورته چې دا د دې ټرانسفر چې دی په سوات کې خپل علاقه ده یو ځکه چې یو د سوات دی یو د شانګلې دی سوات او شانګلې کې پراخ نشته چې په سوات د شانګلې سړی په سوات کې دونه کرپشن کوي نه دی په بل ځای کې سونه کوي. نو ما ورته دا وي چې ما اوس د لیټر لیکلی دی سبا په اخبار کې م راوځي زه سیم صاحب سره ملیږم چې د دې ټرانسفر حل نه دی د دې خلاف سخت انکوایري وشي او سخت سزا دې ته میلاو شي چې بل څوک داسې نه کوي چې دې سوات هم تباه کړو سوات دې برباد کړو پوه شوې که نه. په دې کې په هغه دفترو کې چې کوم کسانو هغه هم موافق کېده نشته. د دې نه علاوه تاسو د مهنګايي خبره وکړه. مهنګايي ده زما تاسو به دې پوه وایئ مراد صاحب زمونږ زړو حکومتونو قرضونه راغستې دي د هغې ورکول په موږ رال په خان صاحب رال په عمران خان صاحب رال په طارق انصاف رال هغه پیسې زمونږ حکومت پوره $1 ورکړلو هغه زوړ قرض یې په زوړ ځای نه دی د کار په ځای نه دی لګېدلی خو پیسې په طور پر رایسي د سود په سودونو باندې او په بل طرف ایستلي او ته یعنې چې دغه سیاسي لیډران چې دی ټول په جیلونو کې څوک بهر ملک وتښتېدل. نو انشاءالله دا
د خدای پاک په فضل سره خان صاحب چې څنګه لګیا دی زمونږ وزیر اعلی صاحب چې څنګه لګیا دی ان شاء الله دا یاد ساتئ 3 میاشتې جون پورې به تاسو وګورئ چې د $800 به هم راغورځېږي سره به هم ارزان شي او ارزاني به راشي. ګران خان په مهنګایي خبره کوو خو په ایجوکیشن چې تاسو څنګه وی چې یاره موږ دغه افسران بدل کړو که تاسو ګورئ ایجوکیشن کې اوس د میټرک امتحانات هم را روان دي دې لپاره چې کوم بدلیان نه لګي اورېدل کېږي په دغه کې کوم کرپشن کېږي هر سړي چې په مختلف ځایونو کې ډیوټیان لګي په هغې کې او بل تاسو په دغه کې راولم چې دې نه پس بیا چې کله پوزیشن راځي نو آیا تاسو دغه سروې کړی ده چې دغه کم طریقه کاري یا تاسو اکثر د دې سره میټینګ هم کېږي د ډیوټیان چې لګي هغې نه مخکې داسې میټینګ کېږي او که نه په هغې نظر شته که نشته؟ ګوره دا تاسو ته پته چې ډیوټیان چې دا بورډ لګوي چیرمن صاحب د سواد دی او ښه تکړه سړی دی سم سړی دی او زما توقع ده ستاسو په وساطت او بلکې زه به په خپل لاړ شم چې د داسې خلکو به ډیوټیان لګوي چې هغه د هغې دپاره قابلي چې هغه ایمانداري ټیک ده که نه چې دی په چرګ او په ډوډۍ نه غولېږي خو دی خپله ډیوټي په ایماندارۍ کوي ځکه مخکې به دا نه و یو پیپر به د انګلیش او ته د پښتو استاد به تا به ډیوټي ولګوله په پیسو باندې هغه به دې داسې نه کېږي بالکل بې فکر اوسئ که خیري دا کوم چې مارکس اخره کې ټاپ 10 او دې لپاره راځي او مختلف پرایویټ سکولونه دي هغې هم ډېرې پیسې لګوي خرچې کوي اکثرا زیات افسران داسې بهر ملکونو ته چکر لمزي راځي که نه نو هغه ستاسو نظر ما تاسو ته چې ډیوټي خو هغه ولګوله دا به د پرایویټ سکول څخه نه به د حکومت سکول ته نه به د پرایویټ سکول ته پرنسپل ته پته نه چې زما په سکول به د چا ډیوټي چې کله پته نه د بار ملک بیا تللی نشي هغه به مخکې لګېده چې 3 میاشتې مخکې 2 میاشتې مخکې میاشت مخکې پته ولګېده چې زما به پلان کې کې یا به د پرنسپل وي چې د پلان کې سړي به زما په سکول ډیوټي نه هغه به نه وي که خیري نه اپوزیشن چې راځي کله چې اخره چې چا حق ګوره هغه به هغه ته میلاویږي ګوره یو سړی دی ګوره ما تاسو ته ونوي چې د یو ماشوم ته یا د هغه سکول پرنسپل ته پته نشته چې زما په سکول به د چا ډیوټي نه به پیسې چاله ورکړي بالکل ان شاء الله دا به فکر اوسئ د بورډ کې به هر څه برابر ان شاء الله په دې زه تاسو ته خبر کوم زما لورکۍ د ډېره قابله ده 400 د پاسه واغستو او بیا ریچینګ دپاره موږ درخواست ورکړو چونکې د هغې حق نه و 1 نمبر ورته سیوا نه شو پوه شوې که نه څه کم 500 مارکس یې اخیستي دي خو 1 نمبر یې سیوا نه شو ځکه موږ دونه مداخلت نه کوو او کلیر موږ ورته وایو چې وروره موږ د پی ټی آی ایم پی ایز منسټرز مداخلت نه کوي په ادارو کې په کار چې ادارې دې هم ټیک شي که خیر ان شاء الله. تاسو د مهنګایي خبره وکړئ جی تاسو په خیبر پښتونخوا کې دا په دویم ځل حکومت دی په مرکز کې خو په اول ځل حکومت دی خو دغه تبدیلي چې اوس خلک چې دی د سویم ورځ د په قطارونو کې خلک وړو ته ودرېدو ډېره ګرانه نه ده جي نه ګوره په قطارونو کې خو داسې نه دي ولاړ ګوره کله چې په تېر شوي حکومت زموږ د خیبر پښتونخوا راغی زموږ 30-35 ممبران وسو دي څه کم اتیا ولې راغله که زموږ کارکردګي زموږ د ګورنمنټ د عمران خان صاحب کارکردګي خرابه موږ په بار اکثریت نه راتلو او ان شاء الله دا مې ستاسو سره وعده ده دا ځای زه ګواه کوم او ستاسو دا خبرې ګواه کوم چې د 2023 نه بعد به هم د تحریک انصاف حکومت راځي ګراني راځي خو ګوره زه خاص کر ینګ کسان هېڅ ته نه ګوري هغه د ملک د مستقبل سوچ کوي او خان صاحب لګیا د ملک د مستقبل لپاره ډېره منډه تړل وایي خیر ټیک ده اخره کې به څه پیغام ورکول غواړئ دغه ولس ته کوم چې په دې وخت چې ستاسو نه ډېر زیات ګیلمن دی او خفه دی د خصن په مهنګایي باندې یا زما وروره ته چې ګورې زما په حلقه کې روزانه پروګرامونه شمولیتي پروګرامونه خلک راوړي نه چې د تحریک انصاف او د خان صاحب زموږ د ایم پی ایګانو د مینګانو نه څوک خفه نه هېڅوک به نه راوختل ډېره مننه